اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ورونو، وهاب یوسفی د تخبی میډیا سیل نه نیغ پنیغه تاسو ته مخاطب یم. زمارونو د تخبی میډیا سیل د پروګرامونو نه تاسو آگاه یې. مونږه روزانه دو درې پروګرامونه کوو، خو نن د الله شان دی چې ډېر بابرکته خلک راغلي دي. تخبی میډیا سیل ته تشریف راوړی دی او نن سبا چې په ټوله دنیا کې یهود او هنود لګیا دي او هغې د اسلام خلاف سازشونه کوي. زمونږ د سردار دو جهان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم هغه په شان کې د ګستاخۍ کوشش کوي. نو بل خوا د الله شان ته ګورئ چې اسلام یو عالمگیر مذهب دی او د هغې د هدایاتونه او د هغې د اخلاقونه خلک متاثر کیږي او په اسلام کې جوق در جوق شرکت کوي. او د هغې زنده ثبوت دا دی چې تخبی چې یو ورکوټی غونتی ښار دی، نو په هغې کې مو الله پاک زمونږ د مسلمان ورورو مولانا محمد علي محتمم مدرسه الصفا امین کړی کوټ روډ تخبی پلاس. زمونږ د هندو مذهب نه یو ورورو هغه په اسلام کې داخل شو. د هغې په لاس باندې زمونږ د خوږ مذهب ته راغی. دا د الله پاک یو شان دی. د هغې یو ورورو مخکې چې د هغه نوم و سرجن جي، هغې یو غالبا 4 میاشتې مخکې اسلام قبول کړی. بیا د الله شان ته ګوره، د علما محنت ته ګوره. زمونږ تبلیغي حضرات چې سم شبانه روز خدمت کوي، د هغې په وجه هغه چلم مو لګوله، 4 ورځې مو لګولې او هغې تبلیغي جومات کې تخبی تم راغلي وو. بیا په هغې او زمونږ د محمد علي صاحبو چې هغه محتمم دی د مدرسه الصفا، د هغې په محنت الله پاک بیا د هغې رورو چې کوم دی د هغه نوم بجن جي، هغه هم اسلام قبول کو. نو د سرجن جي نوم اسلامی نوم دی عبدالله محمد عبدالله، او بجن جي چې کوم اوس اسلام قبول کو زمونږ د دې رور په لاس چې د دې نوم دی مولانا محمد علي صاحب محتمم دی د مدرسه الصفا امین کړي. د هغې نوم بوجنجیو او اوس اسلامی نوم د هغې حبیب الله دی. د الله ډېر لوی شان دی او موږ چې څومره شکر د خپل خدای پاک ادا کو نو هغه به کم وي. زه دعوت ورکوم مولانا محمد علي صاحب ته چې په دې باره کې هغه په مختصر الفاظو کې تاسو ته خپل تفصیلات پیش کړي. جزاک الله احسن الجزاء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر. صدق الله العظیم. اول فرصت کی خزو د تختبائی میڈیا سیل بہت مشکور یما، ډیر زیات شکریہ د دې ادا کوما. بیا ای کی چې کوم زمونږ زیات معاون دی، زیات اخلاص والے دی، د الله د دین مخلص انسان دی. یقینا د دوی د جذبې ته سلام پیش کوما. ځکه دینه مخکې هم مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب او نثار مدني صاحب او نور علما کرام هم دوی راغوښتي دي. ډېر عزت والا انسان دی، الله رب العالمین دی نور هم عزت ورکي. د عبدالوهاب یوسفي صاحب او عادل نواز صاحب ډېر زیات مشکور یم چې دوی د الله د دین یقینا دا خلک چې کوم راغوښتي دي دا دوی نه دي راغوښتي. الحمدلله دا کلمې له ډېر عزت ورکو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دین چې راوړی دی هغې له عزت ورکو. رب کائنات دی د دوی د کاروبار له او دوی له دنیا او آخرت کې الہ العالمین ته ورته خوشحالي نصیبه وګرځي او دنیا او آخرت کې د هر قسم آفتونو نه دا ټول چې کوم دی محفوظ وساتي او د دنیا او د آخرت خوشحالي الہ العالمین مقدر کې وګرځوي. دا زمونږ ورور به یو دا سرجن دی راغلی و چیله کې تقریبا د یو میاشت مخکې دوی ایمان راوړی و. بیا چیلې له راغلل. بیا زمونږ یو طالب علم دی، نو دوی هغې ته وویل چې یاره دا مولوي صاحب خو زما سره یو 15 منټه کېدي، چونکې زمونږ 3 مدرسې دي، هغې کې زما کلاسز دي، نو زه صرف مونځ له راځم او بیا ځم
چې کله هغه طالب علم ما ته وویل نو زه انتهایی خفه شوم مایل چې د خلکو ته تعلیم ورکول طلباو له درس او تدریس یقینا پکار دی خو چې داسې یو نوی مسلمان وي د هغې دپاره هم ټایم ایستل پکار دي. زه دوی سره کېناستم دوی ما ته پوره واقعه بیان کړله چې ما ایمان راوړو بیا زما کور والا زما بچو داسې یو چې ما سره معاونین نه او ما ذکر اذکار شروع کو د الله رب العالمین عبادت می شروع کو د شپې بره پاسېدم او الله ته به مې سوال کو چې الله پاکه زما د کور والته ایمان نصیبه وګرځي. زما کور والا وایي ایمان راوړو بیا د بار د طرفه پې دباو رالی واپس هغه ایمان نه واوړېدله چونکې د هغې مذهب کې دا خبره ده چې کله دوی ایمان راوړي هغې ته خپل لور او خپل خاندان نه عاق کوي نو دغې په بنا باندې د دعاګانې نور هم شروع کړلې. بیا الله رب العالمین د د تهجد د برکته چې د به دعا کوله حالانکه د عبادت طریقه پوره نه ورتله ده خو دعا به کوله الله رب العالمین دی علي انس به چې دا د دې زوی دی او د کور والا ته الله رب العالمین هدایت وکړو او دوی ایمان راوړو. دغې نه پس به د دعا کوله چې الله پاک اوس خو زه د کور نه وځم د دین دپاره چې زما نور یو اوښی دی چې هغه هم ایمان راوړي دغې په برکت سره د دعا په برکت سره یو شپږ ورځې پس د اوښي هم ایمان راوړو او دا د کور نه راووتو د دین د زده کولو دپاره. کله چې ما سره کېناستو نو ما ته ویل چې زما خواهش دا دی چې زما کشران درونه دي چې هغې ایمان راوړي خو ته به زما سره همت کې او ته به زما سره هیلپ کې ځکه واقعات مال نه راځي د دین اسلام د وحدانیت چې کمې خبرې دي زه به مو ته کوم خو چې تاسو یې رامایله کوئ. دغې نه پس بیا دوی ما سره په ټلیفون باندې رابطه وکړه دوی په 22 تاریخ باندې کلي ته ورسېدل دا 15 ورځې مسلسل ما دوی سره خبرې اترې په موبایل باندې وکړلې دا ول یریدو د علاقې ته نه راتلو خو ما ول ته به تسلي ورکړله او دا راغلی چې زه تاسو سره صرف ملاقات کوم خو د اسلام په نیت باندې نه ورغلی. بیا دی مسجد ته چې کوم تلو نو نه داخلېدل چونکې زموږ د مسجد د حرمت ورته پته وه نو بیا موږ ورته ویل چې تاسو بره کمرې ته لاړ شئ ځکه سمامه رضی الله عنه دا چې کله اسلام ته نه داخل شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ګرفتار کو نو دای مسجد نبوي کې په ستون پسې تړلی دوی بره مونږ کمره کې کېنول ترغیب شروع شو یو شواروز دوی ته مونږ واقعات د دینی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کو الحمدلله هغه دې ته تیار شو چې زه اوس ایمان راوړم او ما ته کلمه هغه ووایي نو بیا د جمعې په مونځ کې الحمدلله دوی ته الله رب العالمین د ایمان دولت نصیبه وګرځو نو یقینا څنګه چې د هغې خلکو اجر او ثواب هغه وشو څنګه الله رب العالمین موږ ته استقامت را نصیبه وګرځو داسې د تخدبای میډیا سیل والا هم د اسلام د وحدانیت دپاره او د دې کلمې دپاره د کوم پروګرام چې وکړو الله رب العالمین دوی ته لوی عمرونه ورکړي او الله د هر قسم آفاتونو او مصیبتونو نه الهي العالمین دې محفوظ وساتي. یقینا دوی ما ته وویل چې زمونږ یو مسلمانو هغه هندو شو نو د هغه ځای خلک داسې ودرېدل د هغه سره چې کاروبار یې روان کو هغه ځای کې ول چې کوم دی یو ول خپل لور ورکړله او بیا به یې حوصله افزایي کوله نو وایي هغه په هغه هندو مذهب باندې وسم دی نو مونږ چې کوم تختبای خلق دي د میډیا والا دوی دونه محبت دوی له ورکو چې دوی وایي چې مونږ دې ځای نه اوس ځونو دومره محبت ورته میلاوه شو. نو زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم یقینا زیر زیات خوشاله یم په دې خبرو باندې دوی ته الله رب العالمین استقامت ور نصیب کو دین یو نوی زندگی لکه عادل عبدالوهاب صاحب اوس ویل چې دوی ته الله رب العالمین یو نوی زندگی ورکړله یو نوی هغه د دوی سفر شروع شو نو الله رب العالمین دې دا سفر چې دا کم دوی شروع شو الله رب العالمین دې دوی اخیری خاتمه بالایمان وګرځي الله دې د ایمان مضبوطیاں دوی ته نصیبه وګرځي. یقینا زما عزتمندو مونږ د دې مجلس او د دې ناستې قابل نه یو د دې کلمې د ویلو بل چاته خو الله رب العالمین د احسان په مونږ باندې وکړو الله رب العالمین د دین د خدمت زمونږ نه او د دې ټولو خلکو نه چې کوم دی هغه واخلي. یقینا دوی ما ته اوس هم ویل چې را د دې خلکو محبت ډېر زیات دی د هغې ځای نه چې موږ راغلي یو دې محبت پسې راغلي یو نو الله رب العالمین دی زمونږ استقامت نصیبه وګرځي. اولی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث انشاءالله بیانوم بیا به انشاءالله دا کم کس چې نو مسلمان دی دا به هم خبرې اترې وکړي ستاسو وړاندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کو د سلو کافرانو سر قلم کی
د سرو کافرانو سل قلم کې په دې راته خوشحالي دومره نه محسوسیږي چې یو کس تاسو د لاس نه دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې راته ډېر اطمینان او سکون میلاویږي. یقینا شین گنبد حضرا کې به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله وي او الله پاک به ډېر زیات خوشاله وي. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې د یهودي او د هندو داسې جنازې ولیدلې چې هغې په هغې مذهب کې هغې مړه شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسجد ته راغلی او ډېر زیات به یې وجړل چې دا ولې بغیر د کلمې نه لاړې او د جهنم چې کوم دی مستحق وګرځېدو. په هغه ورځ باندې صحابه کرام فرمایي وایي روټۍ او رزق به چې کوم دی نه خوړو، اوبه به یې نه څښلې چې دا ولې زما یو امتي د جهنم ته چې کوم دی لاړې. یقینا هغه به هم ډېر خوشحاله وي په دې عمل باندې. موږ د الله رب العالمین ډېر شکریه وباسو او چې کوم کسان کتونکي دي د هغې دپاره هم دا میسج دی چې د دې خپلې کلمې قدر وکړي، خپل مسلمانانو منځ کې اتفاق راولي، اتحاد راولي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان کې چې کومې ګستاخیانې کړي کېږي. عبدالوهاب صاحب چې څنګه وفرمایل د هغې دپاره مسلمانان متفق او متحد شي چې الله رب العالمین د دې اخلاقو په ذریعې سره اسلام عام کړي، اسلام ټولو خلکو ته ورسي. الله رب العالمین دې د دوی ټول خاندان ته چې کوم دی هغه ایمان ورنصیبه وګرځوي او الله رب العالمین دې دوی ته استقامت نصیبه وګرځوي او الله رب العالمین دې د کاروبار هم برکت کړي، ځکه چې دې کې د اسلام د وحدانیت لپاره کوم دا قدم دوی اوچتوي او د علماو دا دومره حمایت او د مسلمان دومره قدر کوي. الله دې د دوی قدردان جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ناظرینو زما خوږو ملګرو ډېر بابرکته او پاک صاحب خلک راغلي دي، زه د هغې د زړه د خلاصه شکریه ادا کوم. خو زمونږ دا نو مسلم ورونه چې کوم دي بس د دې سره یو دوه تپوسو به ترې کوو او هغې ته مونږ دا وایو چې حبیب الله صاحب الحمدللہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی دباؤ تو نہیں تھا، اپنی مرضی سے اسلامی اور تعلیمات سے متاثر ہو کرنا. جزاک اللہ. ہمارے ناظرین کو ذرا سا وہ کلمہ پڑھ کے سناؤ اور یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں آئے ہیں مردان کے علاقے میں آئے ہیں. آج کل ہی میرے اس بھائی جناب حبیب اللہ صاحب نے اسلام قبول کیا ہے، تو ابھی وہ سیکھ رہا ہے، لیکن اس نے سرعام بتایا ہے کہ مجھے پر کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ نہیں تھا اور میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. ان کا بڑا بھائی محمد عبداللہ، سابقہ نام اس کا سرجنجی ہے لیکن ماشاءاللہ اب محمد عبداللہ ہے. بڑا خوبصورت نام ہے، بڑا بابرکت نام ہے، چونکہ وہ کافی دن رہ چکا ہے ہمارے علماء کے قربت میں، تو ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اور چند ارشادات فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو دوستو، اسلام قبول کیے مجھے 3-4 مہینے ہوئے، ٹھیک ہے. میں نے چلا بھی لگایا ہے. جو اسلام قبول کیا مجھے کسی کا دباؤ نہیں تھا. میں نے اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ سے محبت سی، بچپن سے مجھے محبت تھی، ہماری خواہش تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. پر کوئی گھر کے کام تھے نہیں ہو سکا، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جب قبول کرنا تھا اس میں ہو گیا. پھر میں نے کوشش کی، روزہ بھی لگایا، پھر بعد میں چلا لگایا. پھر قاری محمد صاحب محمد علی، اس سے محبت ہوگی، اس سے میں نے بتایا بھائی ایک میرا بھائی ہے، میں نے اسی کو اسلام قبول کرنے کا. اس بھائی نے محبت کی، یعنی کہ ادھر لے آؤ، وہ آپ کی محبت کے لیے آ رہے ہیں. مسلمان تو ماشاءاللہ وہاں بھی ہیں، پر اس میں محبت، پیار، اخلاق اسی کی وجہ سے ہم یہ شہر پہ آئے ہیں. میں نے کلمہ پڑھا ہے ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری زندگی ہماری اسی اسلام کے لیے ہماری زندگی گزاریں گے. ہماری یہ بھی خواہش ہے جو بھی جتنے غیر مسلم ہیں انہوں کو بھی پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ، انہوں کو بھی مسلمان کرنے کی کوشش عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی نبی والی زندگی دیں، اسی طریقے پر چلیں، ٹھیک ہے. ہم جو انشاءاللہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں غیر مسلم ہیں جہاں بھی ہیں
तिकर कलमा पहुंचाने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है। ये सब मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो ठीक है। جزاکالله فی الدارین خیره. د دې سره سره مونږ د ډاکټر ولی محمد صاحب چې هغې پریکټس کوي په رشید مارکیټ تخوی کې، او جناب الطاف حسین صاحب چې د هغې د سویټو کاروبار دی، هغې ډېر اسلام دوست دي او د اسلام دپاره هر ځلې کوي. ډاکټر ولی محمد صاحب خو روزانه تعلیم هم کوي زمونږ او واعظ او نصیحت هم کوي. د هغې هم ډېره مننه کوو او د الطاف حسین بھائی هم ډېره مننه کوو. د هغې سره د محمد علي صاحب مولانا محمد علي صاحب محتمم مدرسه الصفوه د امین کړي، د هغې خو د زړه د اخلاصه شکریه ادا کوو. ډېره مننه. د الله پامان.